نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم صدق الله العظيم سورة يوسف دولسم پارا پندوستم نمبر آیت دی یوسف علیہ السلام پجیل کی د بادشاہ د خوب تعبیر بیان کو قاصد لاڑو یوسف علیہ السلام تعبیر یہ بادشاہ تا بیان کو بادشاہ قاصد را الیگ تلال شاہ دغا یوسف علیہ السلام زمون خواترا والا یوسف علیہ السلام چکل قاصد دا بادشاہ را ورسیدو یوسف علیہ السلام توئی چی بادشاہ ستا مطالبہ کی یوسف علیہ السلام او فرمائن لارشا دا مصر دا خار چکم زنانو خپل گتی لاسنا کٹکڑیو داغی حالت سدی او اللہ تا داغی حالت بیان کا چاغی سنگشوی زکا زمارب اللہ پاک دا دی زنانو پا مکر باندی خبردار او فیضات تی یوسف علیہ السلام پا دی وقت کی دا قاصد واپس زکلی گی چداد اللہ رب العالمین پیغمبر دے اس غبت بادشاہ پا حکم باندی زد جیل نخلاص شم خو حسنات دا چاپا زین کی سبادہ خبر راشی چدا یوسف علیہ السلام اغا سڑی دی چی دا خپل آقا او مولا دا خز سرے خیانت کردی او دا یوسف علیہ السلام شان دا خود نبوت تین و دا پبارکی دا زین کی راتل ہم مناسب ندی بل یوسف علیہ السلام پا دی وقت کی دا انوی چی دا زلیخی حال سنگ دی زگہ حقیقت الحال عزیز مصر تا زلیخی تا خمالم دی چی ناجائز صورت کی یوسف علیہ السلام وکالا پا جیل کے تیر کر بغیر جرم یوسف علیہ السلام دڑیر اچت اخلاق و خاون دا زلیخی تذکیرن نکی چی خلق و ترسواش بلکہ داوی دا خلق و حال سدی جکا خلق بخبلا باندی گواہی ورکی چی دا خسڑی دی من کم خبر کڑی و من ناجائز کڑی بادشاہ تا دی مصر زنانا راجمکڑی دوی توئی ستاسو حال سدی یوسف علیہ السلام نے چی تاسو کون مطالبات دا غدا نف پبارک کول حقیقت سدی دکا مخ کی تیر شیو چی دی زنانو ہم یوسف علیہ السلام نا مطالبہ کری واچی دا زلیخی خبر امانا دو دی زنانو پخبل باندی اس اظہار دا حق کو چی منگ پا اللہ پاک باندی پنانی سو طول پاکید اللہ دا پارا دا پا یوسف علیہ السلام باندی زمون ہس قسم بدگمان نشتا یعنی یوسف علیہ السلام پاک دے
پکم جرم کے تاسو دے پا جیل کے چولے دے جا بے گناہ دے خودم اقرارو زلیخا پیشو چے اس کو حقیقت طول کارشو سکه زنانو هم مخکې مطالبه کړې وه هغې هم وویل چې دا خبره یوسف علیه السلام کې نشته نو زلیخې وویل چې اوس خو حقیقت الحال واضح شو ما د یوسف علیه السلام نه مطالبه کړې وه خو ده رانه ځان ساتلی یعنې زه مجرم یم او یوسف علیه السلام پاک دی یوسف علیہ السلام د جیل نول فورا نوزی چې اسم بس رهایی ملو شو وکاله تکلیفونه د جیل تیر شو بس خلاص شو زربوزم یوسف علیہ السلام د ډېر لوی ذمہ داري سر الله پاک مخکې مخکې چې ذمہ داري د نبوت او د نبی شان دادی چې دی بعد هر قسم تهمتونو د گناهونو نه پاک یوسف علیہ السلام انتظار وکړو او انتظار نه بعد زنانو او زلیخی ټول اقرار وکړي چې دا یوسف علیہ السلام رښتونی او پاک دی او موږ چې مطالبه کړو نو مجرمان یې موږ بیا د دې نه بعد یوسف علیہ السلام چې کله د بادشاہ دربار ته لاړو دغه دور کې بادشاہ ریان ابن ولید د مصر بادشاہ دا کافر امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی اول کافر بیا ایمان روڑی مسلمان یوسف علیہ السلام چې کله لاړو د جیل نه رهایی ملاوي دا امام بغوی رحمت الله علیه فرمای اول غسل کو داغه نه بعد یې صفا کپڑے واچولې او داغه نه بعد جیل والا ټول خلکو ته دعا وکړه او د هغه نه بعد یې الله پاک نه دعا د ځان د پاره وغوښتله حسبی ربی من دنیایا وحسبی ربی من خلقه عز جاره وجل ثناؤه ولا اله غیره زما د پاره زما رب کافی دی د دنیا د تمام ضرورتونو زما د پاره زما رب کافی دی د تمام مخلوقات او د الله جل شانه د پاره ټول ثنا او صفات دي او دا غنه علاوه هیڅوک د عبادت لایق نشته دا دعای اویلا او دا هغې نه بعد د بادشاہ په دربار کې حاضر شو د بادشاہ په دربار کې چې حاضر شو نو جواب یې سلام یې واچو السلام علیکم ورحمت الله عربی سلام د مصر بادشاہ جو نا عربی نپیدو هغې ژبه عبرانی وه نو سلام نه بعد د هغې په عبرانۍ ژبه کې هغې سره خبرې وکړې او داغې نه بعد په نورو یو دوه ژبو کې خبرې وکړي چې په هغې باندې د مصر بادشاہ پوه نه شو دې نه بعد یوسف علیہ السلام د هغې خپلو خبرو وضاحت هم وکړو چې تاسو سره ما په کومه ژبه کې خبرې وکړي د هغې مقصد زما ده بادشاہ سره چې کله خبرې وکړي دین بعد او فرمایل وما ابرئ نفسي ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربي زه خپل ځان پاکي نه ویم چې زه پاکم ځکه هر انسان سره دا نفس دی د بدې د پاره دعوت انسان ته ورکوي لیکن رب العالمین چې پچا رحم وکړي او پاکي ساتي هغه د الله رحم نو که زه پاک یم زه د الله پاک په رحم باندې پاک یم زما خپل څه کمال نشته دا د عاجزۍ ښکلې خبرې وکړي بادشاہ سره چې کله خبرې اترې وکړي بادشاہ وی چې دا سړی خو ډېر د کمالاتو سړی دی
ځکه دونو مزیدار تعبیر د خوب په جیل کې او وسته د قیدیانو بیا بل تعبیر د خوب او وسته زما د خوب او دا غینه بعد دومره اوچت سړی چې زه وتم د جیل نه راشو دی لا نظم اول د خلکو حال لا ته وای چې خلک زما په باره کې کوم خبرې کوي او د زنانو او حالت څنګه دی غي سوې زما باره کې سوې دا خو ډېر لوی سړی دی او بیا دومره عجیبه خبرې ورځي چې موږ په جبم نه پیږو عربي ورځي درو موږ لنه راځي عبراني زمونږ جبم ورځي نورم جبي ورځي دا خو ډېر لوی سړی او بیا دومره مزیدار خبرې تعبیر وسته چې پتا سو وو کال قحط راځي او کال بستا سو زمکه آباد یو کال بعد هغه نه بعد فکر باندې خو پسرونه کې دا هډل وې سړی دی یقینا بادشاہوی بس زما سره وزیر خزانه مشیر شوی مشیر یعنی چې زکم کار کوم ستانه په مشوره عالم او تفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکي چې یو کال یې ځان سره مشیر وساتو او دا غینه بعد د مصر هغه ټول بادشاہي یوسف علیه السلام ته د مصر بادشاہ شو دغه وکاله قحط راځي نو موږ به څنګه چل کو او وکاله په فصل کېږي نو موږ به سم منسوبه کو او تخفي بس دا بچي استاد یوسف علیہ السلام چې کلا د مصر بادشاہوی ته زما سره مشیر شو دین بعد یوسف علیہ السلام د ته فرمایل چې د دې خزانو اختیارات مال راکړي اجعلني على خزائن الارض اس کو کہا ترا روان دي حالات په مخ کې راځي مشکلات راځي لہذا دا خپل اقتصاد ما تاواله کی ولی ما تاواله کی زکه په ما کې دو صفاتونه دي یو دا انی حفیظ زو حفاظت کوونکی غل او ډاکونه استاسو د خزانه حفاظت ځکول شمات اواله کوي نزبا استاسو خزانه بچ او علیم زبفیم چې پکم ځای لګول غواړي او پکم ځای لګول نه غواړي پکمه طریقې سره او بقحت کې د تکلیف نه مونږ او تاسو بچ کیږي او قحط دومره د چډیر خلق به د قحط نه متاثر کیږي لہذا که سبا چا تر غلې ضرورت راځي نو مخکې مونږ انتظامات کو زماغه کوي یوسف علیہ السلام د وزیر خزانه عہدی مطالبه وکړه چې ما خپل وزیر خزانه نو بدې دې کې مفسرین لیکي دوه خبرې غټې لیکي یو خبره دا لیکي چې د کافر بادشاہ سره وزیر یا عہده اخیستل جایز دي چې دا عہده او دا ذمہ داری جایز وي اوس دلته د مصر بادشاہ کافر دی یوسف علیہ السلام پیغمبر دا غسر وزیر شو بادشاہ کافر دی او وزیر خزانه مسلمان پیغمبر دی او بیا مغټه خبره چې ټول مفسرین لیکي که یو سړی کی اهلیت د یوې ذمہ داری وی نو دې ځان پیش کول شي چې دا عہده او دا ذمہ داری ماته اوس د وزیر خزانه اهلیت یوسف علیہ السلام کی او نو دا وزیر خزانه ذمہ داری مال را بالکل ٹھیک هغه یې مول ورکړه اهلیت پکې حفیظ د خزانه د پارا حفاظت کول د مال دا ضروری دي او چې خزانه بے ځای ورځي نو سبب قحط کې سب او علیم علم الله جل شانه یرا او طریقه د استعمال د خزانه نو په دې ضبطیه نکي سړي کې اهلیت د یوې عہدی وی او هغه منصب ته ادریږي نو شرعاً دا جایز دي او چې بیا کل اهلیت ذمہ داری دی په غاړه شولا نو بیا هغه ذمہ داری سر تر رسول دا فرض دی نن زمنګ په وطن کې وسړي وی مال اٹرا کې زمو وزیر اعظم شو نو ځان وته معلوم نیو لګیای ما وزیر اعظم کې ما باچا کې ما وزیر کې خو چې کله باچا ني نو تاسو سره بجم کې سب کې اوځي مونږ کې خو
خو چې کله بادشاہ شي نو بیا به په دوربینم نه وي چې کله وته عہده نه ملو شي نو استاد غم خاده شریک وي خو چې کله عہده ملو شي نو بیا خپل خپلوان سره غم خاده نه کوي او چې کله د ټولو ورځې راشي د تب چپړې سمې دا چپړې واچوا او په جنازه کې به هم ګوري په واده کې به هم ګوري او غم خاده کې به د سره نیغ نیغ کیږي خو چې کله مقصد حاصل کو نو ستا په سر باندې ستا چې کوم جائز حق هغه دی واخلي هغه په خپل ځان یو منصب ته ورسي او د سره تا سره بیا سلام سکے چې هغه ټلیفون دې نو چته دا زمنګ د مسلمانانو حال اوس را روان دي بیا به تاسو زمونږ د خلک سادهګان منډي وي او چې کله یو ځای ته سړی ورسي بیا به ګیلې کو هغه چلې او دا چلې نو په وخت باندې سوچ پکار دی نو یوسف علیه السلام ته وزیر خزانه عہده ملو شو الله جل شانو فرمایي چې دا نعمتونه موږ یوسف علیه السلام له خپل ورکړه د کم ځای نه راوستو د کنعان شام نه بوتلو جیل او د جیل له بوتلو د ټول مصر باچای دا نظام د چا دی دا الله جل شانه نو الله جل شانه فرمایي وقال الملك ائتوني به او وی بادشاہ تاسو ما تراولی دا یوسف علیہ السلام د جیل نه مال راولی فلما جاءه الرسول فسرکل چراغ قاصد دی بادشاہ قال نبی یوسف علیہ السلام ارجع الى ربك تو واپس لار شخل بادشاہ لار فاسأله پس داغنا تپوسو کا ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیهن سحال دی داغ زنانو چغی کڑکڑی دی خپل لا سنا دیزے کہ خبر مجمل پری خودا دے انوی چغا خضو چی زمان کم مطالبہ کو لاقض سنگ دی دے انوی آکم خضو چی لا سنا کڑکڑی دی سنگ دی لا سنا کڑکولو سنا پتا خبر امرالا لکه یوسف علیہ السلام چې وروته وغي اولید ناغي قوتې د زلیخی خبره اومنه کړه یعنی د دې سر دی ګناه کې شریک شه ناغه خبره قران ذکر نه کړه یوسف علیہ السلام هغه ذکر نه کړه دغه هغه کې د زنانو هغه پرده راځي نو سیوی هغه لاسونه چې کټکړي و زنانه څنګه شو لاسونه ولا خو مغه زنانه وي هغه حال تاسو ان ربي بكيدهن عليم یقینا زما رب تدبیر د دې زنانو خپېری قال اوه بادشاہ ما خطبكن سحال لستاس اے زنانو بادشاہ زنانو رو وختي تو پوسټ گئی یوسف علیہ السلام سره څه څه شی وای کړ ادراوتن یوسف عن نفسه کله چې تاسو مطالبه کړی و د یوسف علیہ السلام نا داغه د نفس مبارکي قلنا اوی دی زنانو خاش لله باقی ټول خاص الله پاک د پاره ده ما علمنا علیه من سوء نشتر منگتا پبارا د یوسف علیہ السلام کے سبت خیال یرا منگتا غلطی پکی ند معلومہ آخر سڑیو ومن غلطی کڑیو تو زنانوں اظہار حق قالت امرأة العزیز اوی خزید عزیز مصر زلیخی ہوئی الانا اس حس الحق کارش حق اس کو خبرہ کارش حق بادشاہ تو وزیران ټول ته پته ولګیدا اوس بزم سم خبرو انا راوته عن نفسه ما مطالبه کړي وا د یوسف علی السلام نه داغه د نفس ماته مطالبه کړي وا نو کړي د زګناګار او یوسف علی السلام پا وانه لمن الصادقين او یقینا دی یوسف علی السلام خامخا درشتونو خلقنا ذالک دا پجیر کی سارے دل او نوتل فورا لیعلم دفارا دی چخکارشی انی لم اخنه بالغیب یقینا چیزو ما خیانت ندی کڑی دا عزیز مصر سرا دا غپ غائب والی کی جیل نزکا نوزم چی پتو لگی چی وزیر خزانہ سے سرگر مازیاتی ندی کڑی خیانت میں ندی کڑی وان اللہ لا یهدی قید الخائنین او یقینا اللہ پاک نہ برابر نہ سمئی تدبیر د خیانت کرو وما ابرئ نفسی او زو نہ پاکم فلزان د خپل ځان براءت نہ ویم چې ماګه س کمالات دي
ان النفس لامارة بالسوء یقینا النفس خامخا حکم کون کی دی د بده الا ما رحم ربی مگر پچا باندې چې رحم وکي زما رب نو که رب رحم وکي هغه پاک ساتي د ګناه نه او کنه رب رحم وکي د ګناه نه څوک نشي بچ کېدی ان ربي غفور رحيم یقینا زما رب خامخا بخون کې مهربان ذات دی وقال الملك اتوني به او وی بادشاہ تاسو ما تراولی یوسف علیہ السلام استخلصه لنفسي ز خالص کوم دی د خپل ځان د پاره یعنی مشیر یې ګرځوم فلما كلمه هر کله چې یوسف علیہ السلام د سره خبره وکړي قال او دی بادشاہ انك اليوم لدينا مكين امين یقینا تو زمون سرا نن روزو لدينا زمون سرا مكين صاحب عہدے امین امانت دار قال اجعلني على خزائن الارض و یوسف علیہ السلام تاسو ما وګرځي په خزانو د ځمکه باندې انی حفیظ علیم یقینا ز حفاظت کوونکی او پیم وکذالک او دارنگی مکننا لیوسف فی الارض من خټکان ورکړه یوسف علیہ السلام ته پزمکه د مصر باندې یتبوؤ چې دې زینسی منها پر ازمکه باندې حيث یشاء چې کوم ځای کې د خوخی نصیب برحمتنا من نشاء من رسو خپل رحمت چاته چې من وغواړو ولا نضيع اجر المحسنين او من نزايکو ثوابونه د نیکانو ولا اجر الاخره خير او خامخا بدلی د اخرت بهتر دی الذين امنوا د مؤمنانو د پاره هغه کسان د پاره چې هغه مؤمنان دي وکانو يتقون او دوی د الله پاک نه یریږي او متقیان دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين